اووم ورځه د وروڼو نن ورځې نه کربلا کې اوبه بند شوي دي. ته خو لږه روژه وساته، یوه ورځ اوبه ما وکړي بیا احساس درته کېږي د ملوت منبر نه یایي د ما ته ژاړو، احساس راته نه دی شوی. لږ احساس خپله کولې لپاره یوه ورځ روژه وساته، خو روژه مات یا اوبه ما چیکه. بیا سلام مخ واړه کربلا ته، حسینه سلام تانې 3 ورځې د اوبه څنګه نه وچوي. اووم ورځې نه نن ورځې نه وروڼو نن زړه کې ګناهانې ځان سره یاد کوي. بیا خدای بل محرم به وي نه به وي، یی ته چېرته متام وي د حسین یا د هغې خیلخانې داسې ونې وژاړه لکه یوه سپین ساري خپل ژړې زوی باندې ژاړي. ډېرې قربانۍ مولا ویل کړي دي. لسم شپه کله راغله، دومره عظیم امام لسم شپې اکبره زویه لږې ته ډوبې مړې کړه، ډوبې مړې کړلې. و دي دا صحابه و تاسې ماشاءالله ډېر بهترین صحابه یوئ. لاړ شوئ که چیرې تاسو قاتل شو یا دوی مو نه پرېږدي، خو که زه قاتل شوم دوی تاسې بیا پرېږدي. لاړ شوئ ما طرف نه تاسو ته اجازات دی. دیا نه چې زه درنه خفه کېږم، ما قسم دی په مور زهرا باندې قیامت ورځې باندې مې زه شفاعت کړم. لاړ شوئ خو څه څوی بېله ما څوی لږ بني هاشمونه یا یو ځوان ځان سره بوز وي، ما بېله پرېږدئ ورته دوی معامله ما سره دی. کله ډوبې ولګېدې ویې لیدل ټوله جلال مقام کې راغلي دي، نیامونه یې تورې روبسلي دي. حسینه که تا پرېږدو د صحرا لیوان وخوره. جان اجرکم الله. سلام یې داسې اصحابو باندې. تقریر ختم شو، حبیب بن مظاهر یوې سترې خیمې کې ناست دی. ټول یې چې کله راټول کړل پاڅېدو، ټولو انصارو ته دی یایي غیرو ساداتو ته دی چې انصارو مرګلو دا د حسین خیلخانه دی، دا د رسول الله خیلخانه دی، څو پورې چې موږ زنده و زخم ورته ونه لګېږي. د بلې خیمې کې عباس علمدار خپل بني هاشم را جمع کړي دي. ویلار دی تقریر دکړه ټولو بني هاشمو ته د هغه انصار ایمو علما نه دي، دوی د مونې خبرېږي، مو د دوی نه خبرېږو. څو پورې چې مو تاسو شهیدان نه وشوي اوره پورې انصارو نه چوک میدان ته ونه ځئ. عباس خبرې ختم شي، موادات خو یې ګوسه بې واورې وروره. عباس خبرې ختم شوې، یو ځلې اکبر پاڅېدو. عباس کاکا ټیک دی، خو سبا به لسم ورځې باندې اجازه ته ماته راخلي چې زه بیا میدان ته وځم. و دې د نه اکبره زویه ته کښېنه، تا باندې د پلار سترګې ړندېږي، ته کښېنه. ای چې آن محمد پاڅېده، خوا ماما مو ته به صبح له اجازات راکړي. اول مو وځو، ای چې نه مور مې ډېره فقیره دی، ډېر دردونه یې لیدلي دي، هغه د درې خفه کېږي. د مسلم زمن پاڅېدل، خوا کاکا ماما مو به صبح له اول وځو. ای چې نه ای تاسې پلار کوفې کې شهید شوی دی 2 میاشتې مخکې، اوس دوره درد د مور ته میلاو دی ډېر دی. ټوله یو د پچې عباس د کینوي یی څه قاسم زنګانو کې سار یخې ورو غونته یې سار اسکو کاکا چانې د پلار سترګې ړندېږي، چانې د مور ژاړي، زه خو یتیم یم، ما څوک نشته. اجرکم الله اجرکم. اووم ورځه دی وروره، ښه فریاد وکړه، خدای مو کربلا سره محشور کړه. ما څوک نشته، زه خو یتیم یم. صبح له لسم ورځې باندې ما ته اجازات راوښه، اول به زه وځم. ای عباس ورسې منډه کړه، غوږې کې ونیولو، نه قاسمه زویه داسې مه یه، مو ملیا د تا پسې مدېږي. نن مو پړول روایت اعضا کې یی چې لسم شپه دی، شپې و نیمه 2 بجې ټایم دی، حسین چې نماز باندې ناست دی، لاسونه هسک دي، دعاوانې ده کوي. یی چې یکدم یې کړپا واورېدله، ښي سیر ته چوک وړوکی وړکې کېناستو. مولا چې کله دعا وکړه سترګې ورته وغړولې، ویلې دلو چې وړوکی قاسم راغلی دی.
او دې د قاسمه لسم شپه دې څه د کوي مور د خیموی کی بیله دې ویر شه مور ده او دې کاکا مور خپله رستولی ویلی څه چال دی ویلی کاکا اندوره راته وایه چې سبا شهیدانو کې من نماز شته که نیسته مولا د جواب نه ورکوي تاریخ نه دی خیری مولا جواب ورکړي ساری ټیټ دی مولا د جواب نه ورکوي بیا دی ای کاکا ماته وایه سبا مو شهیدانو کې نماز شته که نیسته یو ځل حسین ورته څه وویله ورته ای د صرف ماته دا وایه چې مرګ څنګه دی قاسم ته ای څه بېګنونه زیات شیرین دی ماته ودی خو واوره ودی ای د قاسمه زویه دا ورته نه ویله چې تا نماز شته خو پوه کو قاسمه زویه سبا خو شهیدانو کې د وړه اصغر نمایاد شته جلال کې راغو وړوکی قاسم مولا دا څنګه خبره کوي اصغر خو د رباب کوت کې وي ظالم مو خیال خیمو ته ځي وتی د نه قاسمه خیمو ته نه ځي ویلی نو بیا ویلی میدان ته بې خپل کوت کې ورباسم اوبو پسې سبیل شو لسم ریزه ده جنگ میدان گرم شو توجه ما سره فریاد وکه وروره نن اوم ریزه ده کربلا هغو ګرمو ریګو باندې اوبه نیسته بند شوي دي لسم ریزه ده یو د جنگ ته چې عجیبه میان دي دي کربلا کې مور خوشحاله وي چې ژڼې سوای زنده کس یې رانوځي یی خو چې کله به ام فروه قاسم رو لیدو چې خیمو ته به رانووتو ورته ویله بې قاسمه زویه اوسه پورې زنده یې قاسم لاړلو کاکا ما ته د وشه جنگ اجازات راکړه تاریخ لیکلی دی حسین یوه شهید پسې دوره نه دی جوړېدلی قاسم داسې نیولی دی لکه وړوکی وړوکی رنډ شي فلم یزل یقبل رجلیه و یدیه حتی اذن له روایت جملې دي قاسم ناست دی حسین د کله لاسو ته چپوي کله د خپو ته چپوي پوره د ننه څمڅو پورې د اجازات نه وي راکړی ای فغش علیهما و یبکیان یی چې حسین قاسم سینې پسې ونیوللو ځمکې باندې پرېوتل دوره وژړېدل چې اردوا بېهوشه شول بیا بیا اجازات نه ورکوي راغللو په ژړا د مور خیمې ته مور دوتې قاسمه زویه دا ولې ژاړې ودې د مورې کاکا د اجازات نه رکوي مورې څه وکړه ودې د قاسمه زویه اخري وخت د امام حسن و چې کله دنیا نه تللو ما ته ویله فروا کله د دنیا ټولو نه غټ مشکل کې مبتلا شي بیا د قاسم تویز خلاص کا خیمړ باندې تویز وسې تړلی دی کله یې تویز خلاص کو ویلې ته امام حسن علیه السلام یو خط دی چې قاسمه زویه کله لسم ورځې باندې کربلا کې مو ورور حسین بیله پاتې شي بیا ونه ځان قربان کا یی چې ام فروا کله دا ولیدل خوشحاله شوله قاسم یې ګوتې نه ونیوللو چېرته راغله د علي مېړنۍ لور خیمې ته راغلله ودې د اورمنې دا خط خپله پړاو که کله بیبي پړاو کو حسین ته یې ویر کو حسین کله خط پړاو کړلو یو پیرې په ژړا شولو ودې د دا د حسن ناخ کوه خو څه وکړم اوس وصیت دی څه ما درته اجازات دی مور دودي ام فروا مولا یو شرط مې دی ویلی څه ام فروا صندوق خلاص کو د حسن امامه یې راوباسله قاسم باندې امامه په سر کړله تاریخ لیکي محمد حمید ابن مسلم دی آئی لقد برز من الخیمة غلام لم يبلغ الحلم ووجهه كفلقة القمر حمید مسلم دی آئی چه آمنه ما پام کولو خیمو مانځ نه یو داسې ځوان راووتلو لکه د څورلسي میاشته وي یک نه بعد مولا ورته آئی قاسمه وره میدان تماچه چې وکړله د قاسم کورتای منځ کې وشلوله ودې کاکا دا د څه وکړل ودې د قاسمه دا د یتیمانو علامات دی
ته یتیم یې مګه ظلمونو ته پاته ولګېږي د قاسم یتیم راووتلو تاریخ لیکي میاشتې غونته مزال یې وکړو ظلمون یې وصلې جهنم که ارزاق ته ابن سعد ویله ډېر غټ پهلوان دی د تاریخ ارزاق ته ویله ظالمه قاسم ته خپله وروځه مقابلې ته او دې ته دا څنګه خبره کوي زه نه ما څلور زمن دي یو سپی به وروباسم یو سپی ورووتو وصلې جهنم یې کو بل یې ورووتو وی ویلو څلور زمن یې ورته وویل هغه نه بعد ارزاق غوسې کې راووتلو د قاسم مقابلې ته یهی چې حسین منډه کړله خیمو ته خیمو ته یې منډه کړله ام فروا ته دې آی چې ارمنې چې نماز باندې ودرېږه دوا وکړه د قاسم مقابلې ته یو ډېر غټ پهلوان راغللو قاسم د حیدري ګزار وکړو دغه ځای نه عباس یو غږ وکړو الله اکبر ظالمي دوې ټوکړې کړلو ابن سعد حکم وکړو ابن سعد حکم وکړو دا د بني هاشم ځوان دی یو ما وروازوی ګراو نه واچوی وړوکی دیارلس کالو قاسم چارې قدمونه خلک تاو راتاو شوله څوک د نیزې ګزار کا څوک د تورې ګزار کا یو وخت داسې راغللو چې قاسم زینه زمین ته راغلو غږ یې وکړو یا اما ادرکني کاکا مدد ته راسه یهی چې حسین دوره ورغللو دوره تیز چې یوه شهید ته نه دی ورغلی کله حسین چې ویلې دلو سلیمانو خیسیړ والا وسون کیڼ طرف ته لاړل کیڼ والا خیسیړ ته لاړل د قاسم تنه یې پیمال کړل ګارد وروتلو غږ وکړه حسین قاسمه کوم طرف ته یې چېرته یې یهی چې څو ځایونه جواب میلاو شولو هغه نه بعد حسین پوه شولو مټو نه یې ورته ابا لرې کړله قاسم ته یې ابا واچوله قاسم یې چې کله ولیدلو ودې د زویه ما ته معافي کوه زه لږ لیټ شولم خو ما یې تا مور سه وعده کړې وه چې تا ته نه به خیمو ته وړم و قاسمه تا ټوکړې خیمو ته څنګه یوسم